که دا څلور کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءالله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خو ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوې لومبې دا دی چې مونږ سهار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي د الله د رضا سوچ هېڅوک هم نه کوي که یو دکاندار دی دی کې خم شته ګورې ټول نه یادو یو دکاندار دی هغه چې سهار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووام زه به څنګه دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز د ایک نمبر په سیز خرڅ کم دا ګډې والا شی به زه د سوچه سوتره په شي څنګه خرڅ کم دا شی به زه کمزورې په ښه څنګه خرڅ کم دا دوکه او ټګي چې زه په دې سودا کې کوم د دې انسان نه به څنګه پټه کم چې دې پې پی نه شي او زه یې خرڅه کم او زه به دا خراب مال د ښه سره څنګه یو ځای کم چې دا وباسم او پیسې څنګه وګټم دې به څنګه خدای خوشحاله کړي ته چې د خدای بنده خفه کې او د خدای د بنده جیب به او د الله بنده ذلیله کې او رسوا کې نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي ګوره لږ سوچ او عقل او فکر پکار دی یو زمیندار دی چې سهار وختي پټي ته ځي دی په دې سوچ ځي چې زه نن وختي لاړ شم او بخور کوم چې پردی او به زه څنګه ووام او که دی یوې کوي دی په دې سوچي چې څوک نه چې دا یوې دی پردی پولې ته یا دا سسکور عالمه کم او دا پردی پولې لږه غوندې وتراشم او که دی سامان خرڅوي سبزی خرڅوي او دی ګوتې ډکوي نو دی چې دی فصل ته ګوري په دې سوچ کې چې په دې مټرو کې خو پاخم شته او دی کې خو وړه دانه هم شته چې دا به زه څنګه په ښه ریټ وباسم دا ګوتې به څنګه واړه کم چې شی پکې لږ راځي او زه یې په ډېره څنګه خرڅه کم دا ټماټر څخه به زه څنګه وباسم دا څخه به لاندې کم دی هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي په سوچ او فکر کې پروت دی باغ والا هم په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې زه دا خراب شی دا خراب سیو بس بندې کړه لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښځه څنګه وباسم دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو یو ډاکټر چې ځي سهار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض ماله راغی د دا جیب به زه څنګه ووام دته به د ایکسرې ضرورت نه و زه به ورته لیکم ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما الټراساؤنډ به ضرورت نه و زه به یې ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې د لیباټرۍ ضرورت به نه و زه به یې ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي زه به ورته هغه 500 روپو لیکم دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي دا سوچ دی یو انجینیر چې سهار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اخیستی دی څونه کمیشن به ته علم خراب سیخ دی ولګوي کمزورې دی ولګوي لږ سیمنټ دی ولګوي خو چې زما پیسې پکې راوځي دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه ده د آخرت پریشانی خوړو چې ته تللی
دا به څه کوو مونږ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرام یې ګټو دا زمونږ دا خو معمولي شی دی دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وی دا چینی زما شو دا به نه خرڅی به بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وی دا به په بل چا نه خرڅی دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي بیا خوندي کې نه خرڅو ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپۍ په 300 خرڅېږي دا پیسه چا لګټي دا خدای خو د اربونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مني پته ولګېده یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلق اسی ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمارونو علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تاله منه نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم او الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې زه راته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ مارکیټ ته وړی نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګی چې پلان کې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مال یې په 3.5 راکړه خو مال یې پاکه راکړه خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدی په 150 روپے کیلو در نه زه اخلم خو ماله سوچه پی راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې پاک نه کوي الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي نو زه څه وکړم کار روزګار ته یې ډډې نه لګېدې نیک سړی مونځ به یې کوه دس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به هم پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه ځانه دې مولا جوړ کړی دی مولا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخاندانو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته
وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یو که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار سهار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه نو وی چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وی خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار دی ته په برکتونو پسې ګرځې ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې وایلو وی ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وی برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 رالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دی وځه مونږ دې وخېږه کار دې هم نشته او بچي هم نار دی او زه هم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه رالم هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سهار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېشتې 10 دې نه راغېشتې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ 1 اشرفۍ پرته وه هغه یې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري چې کور ته یې څنګه راوړه وی ښځې وی کب مې پې واغېست سړی یې بیختی وځه پسه به دې وړه اغېشتي و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به دې اغېشتي و نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا واړه دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې هغه یې څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کوم صدر کې مثلا لوی مارکېټ ته او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پیو شو او کور ته یې راوړلې ښځې ته یې وی ودې لید برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي مال به ډېرې دولت به ډېرې خو برکت به بلکل نه نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي شیطان وي برکت به خپل کار کوي شیطان مثال د هغه ښځې دی او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېرې نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې
نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوې؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو، موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 80 لکه روپۍ لګي، د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خوله 10 روپۍ نه لګو. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکا، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکا او زه دله زیاتې در کوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې. او انجینیر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه، بل انجینیر راغی نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی، سبا به راته رابرجې کرک شي دا به 80 لکه روپۍ. یو وایي 483 ښه، بل وایي نه دی کې به 600 چی ګورې، یو وایي سیمټ دومره واچو، بل وایي نه زیات واچوه. هغه چې څوک درته زیاتې دی د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې. او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم دی نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورة انعام آیت ته قل اوایا اے محبوب د خلقو ته ان صلاتی چې زما منځ و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتی زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دی چی اغا دا طول مخلوق رب دی دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دا چی صبر بدنی عبادتو نکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش و نسکی او دا چی صبر علا لکم ذبحکم دې د پاره باندې کوم چې بچی مې غوښه وخوري، زه به چا د پاره کوم؟ الله د پاره. که زه قربانیم کوم زم چې الله خوشحاله شي، دا به مې مقصدي. که زما زوی شي وي او زه عقیقه کوم دا نیت به ني چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري، بچي به مخوري، غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشحاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به وایي چې پلان کې حج وکړو او اجي شو، عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړې او 3 وکړې او ډېرې عمرې کړې، دې دپاره کوم چې زما رب او الله زما نه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مې نه چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه، زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. اسې که ته دکان ته ځې او سودا خرڅې او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي، نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت دې دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي، نو ثواب دې وشو. رسول الله مبارک قدام فرمائی چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله، دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا، یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، قسم په خدای په دې الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا، نو د خوشحالی کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. دا به خدای چېرته خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل، نو چې په خیرالې ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې، چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي، نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم، مثلا زه به ده ویم چاري پې راکاږم، سسکوره پې وم، رمبي باندې پې ګوټ کوم، وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم، ځکه مې د الله سختې غوټې دي. قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل، اوچت یې کړل او ښکل یې کړل، ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي. نو کوه که نه ځان له تجارت
بیبي له نفقه وګټه بچوله وګټه نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای له دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شکل د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې وکړه هر سار چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دوکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړه هماغه کار کې خو نیت خو که کنه الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لځي که دوکاندارۍ لځي او که ډاکټر صاحب ځي کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینیر صاحب تم دا نیتو کا وی دا سکول تی جوڑیگی او اسپتال تی جوڑیگی دا نیت کوم چې دا سے جوڑ شي لکه دا ما خپل کور تی جوڑیگی دا شته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړی بولو زم خبر وکړه یو ملک یادو ما ته اټلی ریشا اټلی کې ما ته یاره مولوی صاحب ارسه سوچ دی خو ارمان دا چې ایمان پکې نشته دروغ نه وای دوکه نه کوي شیخ خرسی 1 نمبر خرسی جنگ در سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په لشل کاله کې پاغي کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پې نه میلاویږي چې ایمان ورسره ني زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمون دین دغه خلکو خپل کړی دی امون پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دوکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکاته نفل به کوئ څو رکاته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شی 2 رکاته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم د نه خدایه حلال او برکتي حقه د نه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یي خو سوړه به ورته ني محفوظ به یي خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دوکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکی وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا به وایې رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو سار چې دا 2 رکاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایې
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. کسو کی اگدا ویل شیم کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكذا اگدا نشي ویلے لا مختصر وایا ما سر وایا لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سل پیرے بوائے دو رکعت نفل او دا سل پیرے بس اس بدے خدا دے شیطان نہ بچ گئی اس برے توجہ نے کہتے کہ خیر دا عمل پیو کہ پتہ برتاو لگی ټول راز برے نے کہتا توجہ ہوئی او چې دا مارا تو چې دا الله دا پار نیت دا بدم خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅینو التم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمبکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې بدی پیداوار ډیری خوشاله بمه دا یو فارمولا. دویم سدی دویم بدروازه لا حول ولا قوة الا بالله سونه خپل معنی ده ډیره غټه معنی ده. رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج ده دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن ده ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناک بیماری ده. لا حول او ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نخلاصي نشتا مگر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر پته دي ته به مې بچ کې ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف. ښکلې معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار. 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې واغله 1500 کرته ته به 1500 کرته وی او ښځې ته دې وا چې هغه 1500 کرته ها نو ګیر نه نو ظالمه ښه ده ته خیم کړه فایده ده پکې انشاءالله خدای نن درته فایده خیم انشاءالله ها نو څو شو ووایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله كالعلي العظيم سروايه لا خدا ها اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زمونږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د جبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو یو ټکي دروازې زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وایه ربي من كل ذنب واتوب الیه. او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویلی شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایه دا یو سل کرته وایه 313 کوي خو ډېره ښه ده خو خیر سل پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله
وایې به نو ګوره که د ورځې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو 100 پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارک دویم درود دی دا لومبی درود وکدا د تګرانی مختصر وای اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسې ویل شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به ان شاء الله کله او چې کله ودکیږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سسټم دا خو تا دپاره یو پیکیج ما تیار کړ دا ښه پیکیج دی ستا دپاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي څو شو هلکه څلور څیزونه شو ستا په پیکیج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې زوتوم نن د ترجمه په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق د تزوتوم سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کرتا 500 کرتا لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرتا استغفار او سل کرتا درود شریف ها اوس ته کله ودکېږي نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا سلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل په ټول وجود به راخ کړل هلکه دا خو یاد کې کړه قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندته شیخ یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر مانځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مونږ تاسو ته درې دیش خایو کنه درې دیش وی خو ډیره خبره شو درې دیش کذا نو چې درې دیش کرتا شو نو مجموعه سل شو نو 5 منځونو پسې سو شو 500 منځونو پسې سو شو 500 ها او بیا چې ودکېږي او سل کرته وې سو شو 600 نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې سو ته جوړېږي 600 نو تاسو کې به داسې څوک وي چې دروازه 600 ګناهونه کړي نه دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 لاړ او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی ہر مانزه پس لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ لس کرتا اللہ اکبر نو سوشو دیرش او دا اد کېدو په وخت کې سل کرتا سوشو 130 نا دیرش خو یو مانزه پسې شو نو 5 منځونو پر سوشو 1500 نا 150 دیرش په یو پسې شو نو 150 یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو یو نیم سل او چې ودکېږي سل به وې نو 2.5 شو کله نو په لاسو کې ضرب ورکا دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 شو نو د 2.5 نه کې به تعالی خدای درکې نو داسې څوک به چې دروازې به 2.5 ګناه کړي 2.5 خو څوک نشي کولی د 2.5 ګناهونو صابون خدا شو مانزه پسې بس کوس کلس دس کرتا وای ام په حدیث کې شتا کدری دیش کرتا وای الله اکبر سلور دیش کرتا ام په حدیث کې شتا دا بوای که خیر ان شاء الله او چې ودکېږي سو کرتا وای سل کرتا دری دیش کرتا سبحان الله دری دیش کرتا الحمدلله او سلور دیش کرتا الله اکبر دا بوای ان شاء الله دا چې دی اوه 600 ګناهونو د پاره صابون شو څو د پاره 600 ګناهونو نو 600 څوک کولی شي
دا د هغې دپاره صابون شو په دې باندې به خدای هغه شپږ زره ګناهونه ختم کړي نو دا مې درته نن څلور هغه څیزونه دي څلور او د اوده کېدو په وخت کې چار قل صورتونه آیت الکرسی څه شی دی آیت الکرسی دې وی الله به ټوله شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی ډېر لوی محدث مو ډېر نیک سړی صوفي مو یو سړی ول راغی ډېر زیات ګناهګار دی واره ښه استغفار وایه بل سړی ول راغی وی بچی مې نشته استغفار وایه بل سړی ول راغی وی غریب ما مال مې نشته استغفار وایه بل سړی ول راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي استغفار وایه بل دې تپوس وکړو ویسے بیزت اگر زم څوک مې قدر عزت نه کوي استغفار وایه نو یو شاګرد ورته بل سره یې زده که دا یو ټکی دې زده کړی خو چې څوک وي په سر مې درد دی نو دا ګولی خو هغه پخوا هغه د سور کاغذ ګولی به وکنه پخوا به مونږ د بسونو کې تلو نو د چارسده کې به سړی راوخته سور کاغذ ګولی به د پر لاله خرڅوله نو چې په بدن کې به څونه بیماری به بیا یادې کړې وی دا یو دا سر خوږېږي او سترګې خوږېږي او په خېټه دړي او زکام وي او مرۍ خرابوي او غوږونو کې درد وي دا نو سور کاغذ ګولی به یې راویسته نو چا شاګرد ورته وایي چې همدغه یو د سور کاغذ ګولی در سره ده او هر چاته یې ښې بل سره زده دي که نه او ته څه وایي وایي قرآن شریف کې الله په دې اووه وعدې کړې دي فقلت استغفروا ربکم د پیغمبر په ژبه الله فرمایي انه کان غفارا استغفار وایه خدای به دې وبخي ګناه به معاف کړي یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نه کېږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي ویمددکم باموال مال نشته مال به هم خدای درکړي درې شو وبنین زامن نشته زامن به هم خدای درکړي ويجعل لكم جنات باغونه به خدای درکړي و انهارا دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي ما لکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي الله خوشحاله شو کنه استغفار څه چې ته وایې استغفر الله زه بخښنه غواړم خدایه هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي او چې چا نه یې غواړي هغه لوی ګڼي نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزوری وګڼه استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جمدې دی خدای همیشه جمدې دی مرګ ولا ناراضي القيوم او دا د ځمکې او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکته ارس نظام الله قائم کړی دی و اتوب الیه زه خدای ته رجوع کوم معنی څونه ښایسته او څونه مزیداره ده نو زمارونو نن مې راته د طالبانو سبق وخو ما یې پرېږده د ټول عمر ورته واقعات وایو او چې نن ورته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان څه نه څه عمل مو وکړي نو پریشانی به هم ختمه شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله پریشانی به هم ختمه شي ټینشن به هم ختم شي مال کې برکت به هم پیدا شي جون کې برکت به هم پیدا شي بچو کې برکت به هم پیدا شي ګناه نه به هم خلاصې نیکو ته به د مینه هم زیاتی دا سار چې ته سل کاره ته څلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیماری نه به هم خلاصې ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي څوک وایي دا وسوسه ده څوک وایي دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره ته کوم چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي خو دې خفه کېږي نه ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وی نه چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي چې کم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي نو ما چې وسوسه درته پرېوځي نو زه یم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستاړه پسې لګېدلی د کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی نو اعوذ بالله به وایې ښه اعوذ بالله او دا سل کاره ته چې سار
دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه موږ ماشومان وواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به یې تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک یو عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشطبع و دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه و برباد او دلته به غریب اوس میر دی چې هغه طالب او که بل طالب و دی جومات کې دی رو دلته او دس او غسل لنه رښتیا او دس به دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي دا وسوسه وه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابي نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټیړه هوں ټیړه هوں ټیړه ټیړه هوں ټیړه کوږ ولاړی وه داسې به یې وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی لاس مې دې ونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج به شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نو نن مې راته داسې دونه اخول او د مانځه نه پس آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس چې ساعت یې وخېږي یو سړی په اندرمپایه بره ناستو او ناګانه اندرمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څو کړل وی نور خبر نیم خو پره چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلیم د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلیم نو چې آیت الکرسی وی او ساده نو دی نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته مې او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونو او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتي یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي خدای د پریشانو نه مو ساتي خدای دینم نصیب کې خدای شریعت هم نصیب کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کې یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی د په خوشحالو یا بدل کې الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکې او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې او یا الله که د چا رزق تنګي فراخه روزي ورکې یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکې که د چاوي او نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکې الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي شریانو د شر نه وساتي د بد نظر او د بد نظرونو نه وساتي